ماتوریدیان یو او په فروع کې احناف یو. منگ په اصولو کې ماتوریدیان یو او په فروع کې احناف یو. نو د دې مسئلې په حقیقت باندې ډېر ملګری نه پوهیږي چې د دې څه مقصد ده. او نور خلق ور باندې اعتراضات هم کوي چې تاسو په اصول کې ماتوریدیان یې په عقایدو کې او په فروع کې احناف یې ولې د امام سے عقیده غلطه وا بلکې سپکه دا وایي چې زه د امام سے په عقیده یم. ما تاسو ته ویلیو یو خبره کولی یو خبره اوریدلی یو په خبره پوهیدلی ټولو کې ګران کار په خبره پوهیدل دی. په خبره چې یو سړی نه پوهیږي نو بیا اکثر په غلط شي. نو دا داسې خبره ده چې ډېر ملګري دې باندې پوهیږي نه او غلط تعبیر ترې نه کوي نورې مسئلې ترې وباسي. نو مسله ځکه مهمه ده. د دې مسئلې متعلق نن دریو خبرو ته فکر کوئ. دا ډیره جوړه مسله ده او ډیره ګرانه ده او ډیره اوږده ده خو زمونږ او ستاسو مقصد خو تفصیل نه دی بلکې په مسله ځان پوهول دی. نو چې دا درې خبرې درته نن وکم او تاسو یې زده کئ نو انشاءالله په دې مسله به بیا پوه شئ. بیا که عمر بقا وکړه نو تفصیلي بحث به بیا کوو. نو دریو خبرو ته فکر کوئ. ښه ما په خبره پوهېږئ. اوله خبره د اسلام او د دین مسئلې دو قسم دي. ښه څو قسم دي؟ ویښ کښېنئ. ښه د اسلام او د دین مسئلې څو قسم دي؟ دعا. یو ته عقاید وای او دویم ته اعمال وای. یو داسې مسائل دي چې د هغې تعلق د عقیدې سره دی او دویم داسې مسائل دي چې تعلق د عملونو سره ده. د عقایدو د مسائل تشریح او وضاحت دا موږ ته علماو کړی دی او د اعمالو د مسائل وضاحت او تشریح دا منگتا علماء کڑے دے. دا اعمال و بیانم راتا علماء کڑے و تشریح و وضاحت کڑے او دا عقائد هم
د اعمال و تشریح او وضاحت منګ او تاسو ته چې چا کړه دی او داغې مسلې منګ ته را رسېدلې دي هغه 4 نفر دي. اول امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله، دویم امام مالک رحمه الله، دریم امام شافعی رحمه الله، سلورم امام احمد رحمه الله. او د هر عالم د دوی د تشریح او د وضاحت خپل خپل مقلدین دي او دا غینا 4 ډلې جوړې شوې دي. یو ډلې ته احناف وایي، دوی د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د اعمال متعلق چې کوم بیان شوه دی دوی دا غوی منی، نو دوی ته احناف وایي. دویم ډله شافعیه، دوی په اعمالو کې چې کوم تفسیر او وضاحت کړی دی او تشریح امام شافعی رحمه الله نو هغه منی، دوی ته شافعیه وایي. دریم ډله داسې ده چې هغوی ته د امام مالک رحمه الله مسائل و مزه ورکړې ده، د اعمالو متعلق هغوی ته مالکیه وایي. څلورم ډله داسې ده چې هغوی ته د امام احمد بن حنبل رحمه الله مسائل و مزه ورکړې ده، هغوی ته حنابله وایي. دا 4 واړه ډلې دا تشریح او تفسیر او بیان د مسائلو هغه مسائلو کړي چې کومه تعلق د اعمال سره ده. ما په خبره پیګ چا سره ده؟ اعمال سره ده. دویم نمبر مسائل چې دا غي تعلق د عقاید سره ده او بیان د مسائل او د عقاید کوي، دا خو انتهایی زیات ډلې دي، خو مشهور ډلې دا 3 دي. یو تا اهل سنت والجماعت وایي، دویم تا معتزله وایي، دریم تا خوارج وایي. دا غ مشهوري ډلې دي چې موږ او تاسو ته د عقاید او مسائل او تشریح او وضاحت کړه ده. څو ډلې شوې؟ دا 3 ډلې دي. ها اهل سنت والجماعت دوی کی بیا امامان 2 دي چې د عقاید او مسائل بیان کړي دي. یو تا ابو الحسن اشعری رحمه الله وایي او دویم تا ابو منصور ماتوریدی رحمه الله وایي. دا دواړه امامان د اهل سنت والجماعت دي په بیان د مسائل او د عقیده کې، او د دې وجه دا وا چې د دوی په زمانہ کې د معتزله او چرچا ډېره وا، سم ډېره چرچا وا او بحثونه به کول د اهل سنت والجماعت سره.
نو دا دو علما مجبور شو چې د دوی جواب وکړي د معتزله. نو بصره کې یو عالم اگر اپورته شداغه نوم د علی او د پلار نوم د اسماعیل، د نیکه نوم د اسحاق، د نیکه د پلار نوم د سالم، داغه د پلار نوم د اسماعیل، اسماعیل د پلار نوم د عبد الله، داغه د پلار نوم د موسی، داغه د پلار نوم د بلال، داغه د پلار نوم د ابو بردا، او داغه د پلار نوم د ابو موسی الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ. دا ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ خپل نوم عبداللہ ابن قیس تے رضی اللہ تعالی. دا علی ابن اسماعیل دا ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ پا نسب کے رئیسی. دے مولوی سے بصرہ کیوں او پا سند 200 کے یا پا 200 کے پیدا دے او پا 310 کے یا پا 340 کے وفات تے پا بصرہ کی، بغداد بصرہ کی، عراق کی. دا یو زبردست عالمو دے راپورت شداوله کې معتزلیو، خو چې د معتزله او عقاید یو کته چې دا خو په غلط دي، دی خو قرآن کریم ته مخلوق وای، مرتکب د کبیره ته کافر وای، د کفر او د اسلام په منځ کې د منزلې قائل دي. نو اعتزال عقیده پرېخوا او اهل سنت والجماعت. بیا په فروعو کې د چای منل په اعمالو کې نو سلور واړه مسلکونه وای، یو وی زما ده، بل وی زما ده، بل وی زما ده. زاہد کوثری سے وی دا حنفیو. نور علماء شافعیہ وی شافعیو، مالکیہ وی مالکیو، حنابلہ وی حنبلیو. د ټولو په جګړه د راپورته شو د معتزله چې کم عقایدو او د مسلمانانو سره پټکرو، دا غي په مقابله کې اصول وضع کړه، عقاید قواعد سے جوړ کړه، قواعد جوړ کړه. د معتزله او د دې مسلې دا جواب، د دې مسلې دا جواب، د دې مسلې دا جواب، د هر مسلې مقابله کې جواب کو د قیدی په شکل، او د اهل سنت والجماعت دفاع وکړه. بیا خو بصره لري وا، اوس خو زمونږ او ستاسو زمانه د ګوره د کې خو تیاریم دی او موبایلیم دی، اسباب د مواصلات دین دی، یو هغه زمانه وا. نو بصره خو مونږ او تاسو نه ډېره لرې وه. نو بیا په سمرقند کې یو بل عالم پورته شه، ځکه چې فاصله ډېره وه او د معتزله چرچه دلته را رسېدلې وه. او دا داسې وخت ښه چې بخارا او سمرقند کې سمې مناظرې وې د معتزله سره.
نو په سمرقند کې یو محله ده، دغه محلې نوم دی ماتورید یا ماتوریت، په تا سره یا په دال سره. دی کې یو عالم الله جل جلاله پیدا کا. تقریبا سنه دا 248 تقریبا دی کې پیدا شو، خو خدای پاک ورته ډېر لوی استعداد ورکړو او زبردست عالم ترې نه جوړ شو. د نوم دی محمد او د پلار نوم محمد دی او د نیکه نوم دی محمود. د نسب د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو صحابی ته رسیږي، ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ. نو دته او کنیه دا ابو منصور، نو دته وی ابو منصور محمد ابن محمود الماتوریدی الانصاری. دارا پورتش د معتزله جوابونه شروع کړه. د ابوالحسن اشعری رحمه الله چې کم قواعد او اصول یو سبب خدا او چې فاصله ډیره لري وکنه. دوی مداد چې هغه شافعی او ځان ته منسوب کاو، نو احناف دقه صفاتیو. د مجبور شي چې د معتزله او مقابله وکړي. نو دیم راپورته شه، د چې راپورته شه کنه، نو د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په عقایدو کې 15 کتابونه د نیر نش څو کتابونه، یو تفقه الاکبر وای، دویم تفقه الاوسط وای، دریم ته کتاب الوصیت وای، سلورم تا العالم والمتعلم وای، پنځم تا رساله الی البطوی وای. دی 15 کتابونه ته ترتیب ورکو او قواعد برابر کړ پر رد معتزله کې. دا قربانی وکړه، خو کمال یې وکړه. نو ضرور چې یو عالم تحقیق کوي او بل هم کوي، نو دواړو په منځ کې ټکر راځي کنه. نو ابوالحسن اشعری رحمه الله اغم تشریح وکړه د عقاید د اهل سنت والجماعت او اصول جوړ کړ، قواعد. او ابو منصور ماتوریدی رحمه الله دم اصول او قواعد جوړ کړ په مقابله د معتزله کې. نو د دوی په منځ کې لږ ټکه پوکم راغله، اختلاف پکې راغی. تقریبا 8 مسائلو کې د دوی اختلاف راغلی، علماء په کتابونه هم لیکلي. ذهن کې مخبره کینی. بیا علماء 3 ډلې شوي دي. یو داسې دی چې یوازې تګ کړی دی په اصول د ابوالحسن اشعری رحمه الله. دویم داسې ډله وه
چې تګ کړه په اصول د ابو منصور ماتوریدی رحمه الله. درېم داسې ډله وه چې هغوی دواړو په منځ کې تطبیق کړی، ځان ته اشعریان هم وایي ماتوریدیان هم وایي. ذهن کې مو خبره کینی. نو د ابوالحسن اشعری رحمه الله او د ابو منصور ماتوریدی رحمه الله چې کوم د دواړو قواعد دي، دا دواړه چې یو ځای کې د دې نوم د اهل سنت والجماعت. دواړه څه دي؟ جماعت. ما په خبره پوه شو. او یو جدا جدا د هغې نوم هم شته. یو ته اشعری وایي، دویم ته ماتوریدي وایي. د ابوالحسن اشعری رحمه الله قواعد په عقایدو کې چې چا خوښ کړي دي هغې ته اشعریان وایي، او د ابو منصور ماتوریدی رحمه الله چې کم قواعد یې خوښ کړي دي هغې ته ماتوریدیان وایي، او چې دواړه یو ځای کې هغې ته اهل سنت وایي. ذهن کې مو خبره کینی. نو که څوک ماتوریدی دی نو اهل سنت دی، او که څوک اشعری دی نو اهل سنت دی. دواړه اهل سنت. ذهن کې مو خبره کېناست. دا یوه خبره ښه. دویم نمبر خبره، دا مې د دواړو تشریح درته وکړه او تاریخ مې درته ووایي. نو راځه موږ او تاسو په عقایدو کې اهل سنت یو، بیا په اهل سنتو کې ماتوریدیان یو. من ته په عقایدو کې کم قواعد چې ابو منصور ماتوریدی رحمه الله جوړ کړي دي نو دا مو خوښ دي، نو ځکه موږ ځان ته ماتوریدیان وایو. اهل سنت ماتوریدی. من ته په عقایدو کې د معتزله تشریح او وضاحت نه دی قبول، او د خوارجو تشریح او وضاحت راته نه دی قبول. نو موږ ځان ته خوارجم نه وایو، معتزلم نه وایو، بلکې اهل سنت وایو، او پاغی کی بیا ماتوریدیان وایي. اوس خو په مسله پوه شو، دماغ هم کار وغورځي د خبره پکې. راځه دویم نمبر خبره، من په امام صاحب کې د اصول تابعداران نه یو، او د ابو منصور ماتوریدی یو. ولی دا ځکه چې موږ په دې عقایدو کې مولوی صاحب، موږ په عقایدو کې د امام صاحب مقلدین یو، او د ابو منصور ماتوریدی تقلید چې کو په دې اصولو کې د ادنا ملابست په وجه باندې. دا خبره غلطه ده
چې د امام صاحب عقاید جدا او د ابو منصور ماتوریدی جدا نه. ابو منصور ماتوریدی عقیده او د امام صاحب عقیده بالکل یو ده. منگ ځان ته ماتوریدی د دې وجه نه وایو چې ابو منصور ماتوریدی د امام صاحب د 5 کتابونو د عقایدو هغه ته ترتیب ورکړی دی. څه ورکړی دی؟ ترتیب. او هغه نه قواعد جوړ کړی دي په مقابله د چا کې؟ معتزله کې. دیو جن ځان ته ماتوریدیان وایو. د دې دا معنا نه ده چې د امام صاحب عقاید جدا دي او د ابو منصور ماتوریدی جدا دي. نه، د ابو منصور ماتوریدی بینهی عقاید د امام صاحب دي، ځکه د هغه د کتابونو تشریح کړی ده کنه. د امام صاحب شاگرد د پدریو واسطو ذهن کې مخبره کیناست. اوس دا خبره کول چې زمونږ استاد ملګری وای چې موږ په اصول کې ماتوریدیان یو او په فروع کې احناف یو، نو ان شاء الله په مسله پوه شوي. فروع کې احناف سمانا، فروع معنا د مسائل و تشریح، پاغه کې سلور مسلکونه منګ ته مظهر کړی دا د مسائل و تشریح او توضیح د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله. اصول کې ماتوریدیان یو سمانا دا هغه وضاحت چې د عقاید وی کړی دی اخو درې ډلې وي. څوک؟ درې ډلې. یو خوارجو، دویم معتزله، دریم اهل سنتو. اهل سنت بیا دو ډلې وي، یو اشعریین او دویم ماتوریدیین. من د عقاید او د مسائل او تشریح او توضیح من ته مظهر کړی دا د ابو منصور ماتوریدی، نو من زکه په اصول کې ماتوریدیان یو. خود دې دا معنا نه ده چې د ابو منصور ماتوریدی عقاید د امام صاحب د عقاید خلاف دي، نه. د امام صاحب د 5 کتابونو ترتیب کړی دی، د بل چا کتابونه نه دي کتلي، د امام صاحب کتابونه کتلي دي او د هغې ته ترتیب او تشریح ورکړی ده او قواعد پکې جوړ کړي دي په مقابله د معتزلهو کې. نو ماتوریدیان ورته د دې وجې نه وایو دا کار د امام صاحب کتابونو سره بل چا نه دی کړی، ځکه ورته ماتوریدیان وایو. نو کم ملګری چې وایي چې د امام صاحب عقیده به غلطه وي، هغه اصل کې په دې خبره نه پیږي. ذهن کې مخبره کینی سو خبرې شوې دعا د نیر نش. دریم نمبر خبره څوک به درته وایي چې د امام صاحب عقیده او د ابو منصور ماتوریدی عقیده یوه ده، نو بیا حنفي ولې نه وی چې ځان سره ماتوریدی لیکي؟ ما خو درته وی چې ماتوریدی ځکه لیکو د ادنا ملابست په وجه چې دا کار د 5 کتابونو ته ترتیب چا ورکړی؟
ابو منصور ماتوریدی دا کار بل چانو کړی نو چې ماتوریدی دی وی نو حنفی پکې خود به خود راغی ځکه هغه نور کتابونو ته ترتیب دیته ورکړي خو ځان سره حنفی نه لیکو په عقایدو کې او ماتوریدی لیکو ولې ځکه چې په احنافو کې بعض احناف داسې وو چې هغوی ته مزه ورکړې وه د عقایدو وضاحت د معتزله او په اعمالو کې مزه ورکړې وه وضاحت د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نو د مسائلو تشریح کې به د امام صاحب منله او په عقایدو تشریح کې به د معتزله منله نو هغوی په مسائلو کې احنافو په عقایدو کې معتزله لکه جار الله زمخشری څوک نو اخم حنفی وکنه نو که مونږ ځان سره حنفی لیکلی وی نو بیا پکې هغه خلک هم داخل وی چې هغوی په عقایدو کې د معتزله مني د دې فرق او د امتیاز دپاره من ځان ته ماتوریدیان وایو او په عقایدو کې احناف نه وایو ځکه چې بعض احناف معتزله دي لکه جار الله زمخشری دا معنی نه ده چې ماتوریدیان جدا دي او احناف جدا دي نه ذهن کې مو خبره کېناست دا درې خبرې شوې دلته درته یو تنبیه هم وایم تنبیه دا د مولوی صاحب چې عقاید دو قسمه دي ګوره یو اجمال له چې دا ځای د نیر نشي یو اجمال الله واحد لا شریک ده خاوند صفاتو ده انبیاء کرام د الله تعالی رسولان دي ملائک شتا تقدیر شتا کتابونو د الله تعالی شتا باس بعد الموت جنت جہنم قیامت حساب میزان پولیسرات حوض کوثر شفاعت د رسول الله مبارک دا څومره عقاید چې دي اجمالا دې کې موږ ماتوریدیان نه یو ګوره دا خو په قرآن و سنت ظاهرا ثابت دي که نه اجمال کې نه د دې په تفاصیلو کې د الله صفات سودی او سو قسمه دي د ایمان بالله سمانا ده د ایمان بالکتب سمانا ده د ایمان بالرسل سمانا ده د ایمان بالقدر سمانا ده د ایمان بالملائکه سمانا ده ایمان بالقیامت سمانا ده ایمان بالجنت سمانا ده دیکھ خپل تشریحات او توضیحات تھی دغه تشریحات او توضیحاتو کې منګ ماتوریدیان یو اوس مزین کی خبر رکھے نست نو کڅوک درته وای چې په عقایدو کې خو تقلید نه کیږي تاسو ولې په عقایدو کې ماتوریدیان یای ورته تل کې چې پويږي نه په عقایدو کې تقلید نه کیږي اجمالا اما د عقیدی چې کم تفصیل ده کم وضاحت ده نو هغه کې خو به یو عالم منی کنه هغه تفصیل او وضاحت او تشریح کې منګ ماتوریدیان یو
اوس دا خو قرآن کریم کې نشته کنه چې د الله صفات دو قسمه دي یو ایجابي دی او بل سلبي شته یو جلالی دی او بل جمالی دی دا خو نشته دا پکشته یو صفات الذات دی او بل صفات الفعل دی شته پکې دا پکې نشته نو تفاصیل د عقایدو دا په قرآن و سنت کې ښکاره نشتا اما اجمال اشتا نو په اجمال کې موږ مقلدین نه یو نو دا مسله چې مشهوره ده چې په عقایدو کې تقلید نه کیږي دغه معنا ده او په عقایدو کې تقلید کیږي نو دغه معنا ده یو اجمال دی او بل تفصیل لے اجمال دا عقائدو کی تقلید نہیں خو تفصیل دا عقائدو کی تقلید ہوئی دویم نمبر منگ پا فروع کی احناف یو او پا اصول کی ماتوریدیان یو نو سڑی زین تا دا خبر غرزیں گی چی مراد دا اصول نبدغا اصولی کم نه چې دا فروع مستنبت دي ذهن کې مخبره کې نه ناست من په اصول کې سيو او په فروع کې نو فروع خود اصول نه وتلی کنه نه دا نو ذهن کې سړی دا خبره غورځيږي چې دا کم کار دی دا فروع هم د دې اصول نه وتلی دي نو اصول اصل دے فروع دویم مرتبہ دا نو پا دویم مرتبہ کی دا امام سے مقلدین یای او حالان کی دا غا مرتبہ مخ کی دا خو مشر عالم دے او پا اصول کی ماتوریدیان یای امام سے پاتیاں کی پیدا دے او پا یونیم سل کی وفات دے او منصور ماتوریدی پا 238 کی پیدا دے او 333 کے وفات تے نو دماغ مکار کئی ستاسو امام سے چی پا اصول نه پویدو نو دا فروعی تی ولی رئیستو نو تب جواب ہوکے چی پا خبر نہیں پوی دا اغا اصول ندی چی دا فروع تری نوتلی دی امام صاحب چې کم فروع رایستلی دی د اصولنا هغه جدا اصول دی هغه ته قرآن وای هغه ته حدیث وای هغه ته اجماع وای هغه ته قیاس وای کتاب الله احادیث رسول الله مبارک او اجماع و قیاس اغا جدا اصول دی کم چی امام سے فروع تیرے نرائستلی دی اغا مانا دا اصول دلتا ندا اغی تا اصول دا شرع وائی سورتا وائی نیر نشی او دا چی منگ وایو چی پا اصولو کی ماتوریدیانیو دا بلا مانا دا دیتا اصول دا عقائدو وائی سورتا وائی دلتا دا اصولنا مراد قواعد دی اصول جمع دا اصل چاہتا وائی قیدی تا وائی دلتا ترین مراد اغا قیدی دی چی ابو منصور ماتوریدی پا مقابلہ دا معتزلوں کی جوڑی کری دی نو دا معتزلہ و مقابلہ کی قیدی سو کسانو جوڑی کڑے وے دعا یو ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ دویم ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ من دا ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ قواعد پسلا نڑو چا پسلا اڑو
ابو منصور ماتوریدی دا قیدو راته مزه راکړه نو په دې اصولو کې ماتوریدیان یو چا کې په دې اصولو کې ماتوریدیان دا هغه اصول نه دي چې امام صاحب ته فروع راایستلي جدا دي دا جدا دي هغه اصول د شرع دي او دا اصول د عقاید دي دا علم الکلام دي دا ذهن کې مخبره کینی درم امام صاحب بولے قواعد نه جوړول په مقابله د معتزله کې چې ته اصول نه مراد قواعد دي نو امام صاحب بولے نه جوړول چې رستو سړی راځي او قواعد جوړای دا ابتکار امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله والے نه کا نو جواب هغه وخت کې د معتزله او چرچا نه و زور نه نو ضرورت نو پیخ چاہتا ابتکار د قواعد ہوتا په مقابله د معتزله کې او د ابو منصور ماتوریدی زمانہ کې خو سم بحثونه او لانجې وي نو ضرورت پیخو سو پیخ ضرورت پیخو سلورم د دین خدا معلومیږي چې د امام صاحب عقاید جدا دي او د ابو منصور ماتوریدی عقاید نو د امام صاحب عقاید په سیول نه ځي نو جواب ما درته وی دلته اصول نه مراد عقاید نه دي قواعد دي څه شي دي قواعد دي اما عقاید دا ابو منصور ماتوریدی او د امام صاحب یو دی کسو کوئی د امام صاحب عقیده جدا وا او د ابو منصور ماتوریدی عقیده جدا وا د مشرق نه مغرب پورې جنوب نه شمال پورې زما چیلنج ده کچا یو عقیده د امام صاحب د ابو منصور ماتوریدی نه خلاف خدا او د ابو منصور ماتوریدی عقیده د امام صاحب نه خلاف خود زي عقیده او مسله خو راوړی چې ته دا دواړه سره جدا دي عقیده خود د دواړو یو ده نو عقاید د دواړو یو دي خودلته اصول نه مراد عقاید نه دي قواعد امام صاحب نو وذکړي ځکه ضرورت نو ابو منصور ماتوریدی قواعد وضع کړه ځکه ضرورت پیښ شو ذهن کې خبره کینی تاسو بغیر مقلدین سره مناظره اوریدلې د علماء خبرې به مو اوریدلې ټیک ده خلق سره مناظره کوي دلائل دواړه وای هغه ما حدیث وای دوی ما حدیث زمام موریدا زما اصول او د نور ملګر اصول جدا دي زما اصول داري چې غیر مقلدین سره په یو مسله یو دلیل نشته خیر خیریت او نه تر اوسه پورې راته خوندل نه زمونږ استاد د نور مناظرین اصول داري چې هغه حدیث ته پریګدي ودا حدیث ته دوی دلیل لې خو موږ سره دا حدیث ته زمونږ حدیث باندې عمل کول اولادي د حدیث نه نو دلیل وای کنه وای نو هغه دلایل ته پریګدي تاسو پکې د خوخي آی کله نور ملګرو خبره منای پیګي
نو وخت به مم ضایع کېږي او دلایل به م ګورئ د هغوی احادیث به را جمع کوئ او جوابونه به ورته ګورئ په سر به مم درد وي که زما هغه مزه درکوي بس هیڅ کتاب مه ګوره بس نشته ورسره دلیل ځکه چې د دوی د اصول موافق دوی سره دلیل نشته رشیدیه کې به ووایې مستدل چې استدلال کوي نو دا ضروری ده چې دغه دلیل به په نس د مستدل دلیلی یو مستدل چې یو مسله باندې څه کوي استدلال کوي د یو دلیل نه نو د ده په اصولو کې او د ده په عقایدو کې به دا ضروري وي چې دې ته به دلیل وایي که مستدل هغې ته دلیل نه وایي استدلال یې نه دی صحیح استدلال بیا صحیح نه دی اوس که تاسو ته څوک وایي چې مظهري صاحب دا خبره کوي د ده نه خو مخکې ډېر خلک تیر شوي دي داسې چا کړي دي غیر مقلدینو سره خو د دنیا مناظرې شوي دي او هغوی کتابونه تپریخي دي کتابونه او حدیث ویلي دي خو د حدیثو جواب بیا ورته کوي چې ستا د دې حدیث دا جواب دا جواب دا جواب نو یقینا داسې خو چا نه دي کړي داسې کار دوی سره هیڅ چا نه دی کړی ما سره هم خلک انخلي ویل دا ته څه وی زه هم دې وخت کې د دې ضرورت دی نو د ډېر بحث د وجې نه تجربه مو پکې حاصله شوه پوه شو چې دا خو غلط وایي ذهن کې مو خبره کینی بعض وخت کې یو خبرې ته ضرورت پیښ شي یو عالم د باطل مقابله کې یو قاعده جوړه کړي دا قاعده مخکینی علماو نه جوړه کړي دا د ابتکاری د صحیح ابتکاری نو دا غي دا معنا نه ده چې زما عقیده جدا ده او د مخکینی احناف عقیده جدا ده نه عقیده خو موټوله یو ده خو د خوارجو مقابله کې زه چې کومه قاعده وایم هغه جدا ده دوی چې کومه قاعده وایي هغه جدا ده داسې د امام صاحب عقیده او د ابو منصور ماتوریدي عقیده بالکل یو ده خو فرق دا دی چې امام صاحب قواعد نه دي بیان کړي ځکه ضرورت نو او ابو منصور ماتوریدی قواعد بیان کړه ځکه ضرورت پیښ شو څه پیښ شو ضرورت پیښ شو نو ځکه موږ په دغه قواعدو کې د چا منو نو په اصول کې ماتوریدی ځان ته وایي او ماتوریدی ځکه وایو حنفي نه وایو په عقایدو کې ولې ځکه بعض احناف هغه په اصولو کې په عقایدو کې معتزله دي لکه جار الله زمخشري څنګه چې بعض حنابله مجسمه دي بعض حنابله څه دي مجسمه دي ګوره د مسائل په وضاحت کې د امام احمد صاحب خبرو مزه ورکړې ده خو په عقیدو کې د مجسمو خبره منلې ده داسې بعض علما داسې دي لکه جار الله زمخشري د مسائل په توضیح کې د امام صاحب وضاحت مزه ورکړې ده خو په عقایدو کې د چا مزه ورکړي معتزله نه په اصولو کې معتزلی دي او په فروعو کې حنفی دی نو که موږ حنفي لیکلی وی په عقیده کې بیا فرق نه راتلو چې حنفي معتزلی دی که حنفي ماتوریدي دی بیا فرق راتلو حنفي معتزلی دی که حنفي اهل سنت دی نو موږ ماتوریدي ولیکو چې زه حنفي یم
خو اصولم د اهل سنتو منم. یا په اهل سنتو کې د ابو منصور ماتوریدي. زما په خبره خو پوه شو ان شاء الله. زمونږ استاد ملګری وایي چې موږ په فروع کې احناف یو او په اصول کې ماتوریدیان یو، خو د دې په مقصد ځان نه پوهیږي. دې کې خو نه خبرې پرتې دي که نه. نه د دوی ذهن کې داسې راځي چې د امام صاحب اصول جدا، د ابو منصور ماتوریدي د امام صاحب فروع جدا او د ابو منصور ماتوریدي داسې نه ده. اصولم د دواړو یو دی، فروعم د دواړو یو دی. فرق صرف دومره دی چې امام صاحب نه قواعد نه دي نقل په بدل مقابله د معتزله کې، د ابو منصور ماتوریدی نه باقی عقاید د دواړو یو دی. ولی ابو منصور ماتوریدی د امام صاحب د 5 کتابونو تشریح کړي ده، بل ځای کې نه دي. دا اصول هم د دین راایستلی دي. دا چې د بل چا کتاب ویل بیا به دی ویلو. زما په خبره پوه شوې. ما درته مثال هم ووی. زه د غیر مقلدینو په بدل کې مقابله کې داسې ویم چې مسلمه قاعده ده چې مستدل استدلال کوي د یو دلیل نه، دا دلیل به د مستدل په عقیده کې دلیل وي، دی به ورته دلیل وای. او کدی هغې ته دلیل نه وای نو خو استدلال غلط دی که نه. اوس د غیر مقلدینو اصول دا دی چې تقلید شرک دی او مقلد مشرک دی. ٹھیک شو؟ دا یو قاعده ده د دوی. او تقلید وای د چا خبره منل بې د مطالبې د دلیل نه. د یو عالم خبره ومني او دلیل ترې نه ونه غواړي، داسې نه چې هغه سره دلیل نه وي، نه دلیل ورسره وي خو تیتې ونه غواړي. ولې ونه غواړي؟ ځکه چې د هغه په علم د هغه په تقوا تا اعتماد کړی دی، نو ته دلیل نه غواړي. جمعې په ورځ موږ تقریر کوو، عوام برونه راته ناستي، هېڅ نه وایي چې دلیل ووایه. هغه وایي دا مولوي صاحب دی، به ده سره خو دلیل شته، موږ پې څه کوو، زموږ خو د مسلې سره کاري. منډۍ ته چې لاړ شي خلک مڼې خرڅوي، پوهېږې، مالټې خرڅوي او خلک همدغسې کریټونه اخلي. پوښتنه ترې کوي چې کوم باغ نه دی راوړی دي، پټې کړي خو دې نه دي. دا پوښتنه څوک نه کوي. ولې؟ وی دا د مڼو خرڅونکی مسلمان دی که نه، د به غلا یره نه یې کړي. نو د ده دا اسلام او د ده دا تجارت او کاروبار د دې د وجې نه په هغه سړي اعتماد کوي چې دا کریټونه هم د ده دي او د بل چا نه دي، نه دي راپټ کړي. ټول خلک داسې کوي. اوس اختر را روان دی، کالي به ځان ته کوئ. دکاندار ته چې ورشي رخ راک، هغه تان راوالي. اوس ته وایې چې دا ته ترې وایې چې دا تان ستا دی که راپټ کړی دی؟ ته وایې چې د دې سړي دکان هم دی، نور خو ده سره دلیل شته. ده چې کوم دکان نه راوړی دی د هغې کاغذ دی ورسره، ریټ دی ورسره، که نه ده داسې رسید دی ورسره، خو ته ترې غواړې، ته ترې ولې نه غواړې؟ ته وایې د دې سړي دا دکان دی او ټول د رختونو نه ډک دی او صوفي سړی دی، ښه سړی دی، شکل او رنګ هم د تجار دی، د غل نه دی. ده سره خو رسید شته، خو د ده په دې حلیه او د ده په دې دکان زه اعتماد کوم، نه غواړم تی رسید. دغې ته تقلید وایي که نه؟ هغه سره دلیل یې خو تی نه غواړي، دې ته تقلید وایي. نو چې څوک د یو عالم خبره ومني، د هغه په علم او په تقوا اعتماد وکړي، دلیل هغه سره یي
خدا شاګرد دې ته ونه غواړي دې ته تقلید وایي. نو موږ وایو امام بخاري رحمه الله کتاب لیکلی دی او احادیث یې پکې راوړي دي او وایي ما ته فلاني استاذ دا ویلي دي. هغه سره خو دلیل شته. استاد چې کوم وخت کې ورته حدیث ویلې نو دته هغه مدرسه یاده ده. په دې طرز کې ورسره چې څوک ملګري وو هغه ورته یاد دي. دومره ملګري منګلته وو. لیکن دوی د امام بخاري صاحب نه دلیل نه غواړي چې تا ته ابو مقاتل وی او قتيبه ابن سعید درته ویلی دی حدیث ته خو ډېر لوی سړی ستا دا تقوا او پرهیزګاري دا د دې خبرې دلیل دی چې ته به موږ ته دروغ نه وایې. بس نظر نه غواړو دلیل. دوی ته دلیل غوښتی نه دی غوښتی. بس یاره ټیک به تا ته استاد ویلي. نو چې دوی ته دلیل ونه غوښتو ځکه چې د ده په علم باندې اعتماد وکړه نو خو دې ته خو تقلید وایي. او تقلید ته دوی څه وایي؟ نو به چې بخاري شریف راخلي اول به مشرک کېږي. نو زم چې والکه دا بخاري شریف راغستل بنا په تقلید دی. ته تقلید ته شرک وې نو شرک کله دلیل دی؟ نو بخاری شریف ستاسو پنیز دلیل نه دی. او قانون څه دی چې هر مستدل استدلال کوي د یو دلیل نه د پنیز بسوي نو دا خو مو دلیل نه دی. نو کتاب ته ګوتې وی نه سي هغه دلیل وایه چې ته ورته دلیل وایې او هغه خو سره نشته هغه کم دی. او یا به دا خبره واپس اخلي وای به چې تقلید شرک نه دی. او یا به فرق کوي چې د محدث تقلید روا او د امام او د مجتهد تقلید ناروا. دې دپاره به آیت وایي که نه ده داسې. زما سوال دا دی خو زما په سوال څوک پوهېږي نه وایي داسې انخطی دی واله که زه چې سوی زما خبرې د غوږ کې ده دغسې خبره ده. د دوی د اصول موافق دا کار صحیح نه دی. بیا د امام بخاري صاحب استاذ وایي ما ته خپل استاذ دا حدیث ویلی دی خو هغه هم ته دلیل نه دی غوښتی. کوم ځای کې درته ویلی څوک در سره و نو خو هغه مشرک شو. د هغه استاذ وایي ما ته دا حدیث خپل استاذ ویلی دی هغه ته دلیل نو چې متن ته رسېږي که نه نو شپږ ځایه به مشرکي. نو داسې تعلیم دی په بلا ولګي چې مې پردی بوجۍ تملا ولګي. دې ته عقیده وایي ښه چې مدرسې ته راځي جاهل مسلمان او چې وځي مشرک دا جاهل مشرک. نو دا اوس مدرسه شوه که داسې جاخه شوه ایمان نه خلاص کړي. نو زم یا دا خپل اصول واپس والی او یا برا سره دا منی چې ستا دا اعمال دا په دلیل نه دي ثابت. زی چې کوم زه خو تقلید ته صحیح ویم زما د اصول موافق دا کار صحیح دی خو ستا د اصول موافق غلط دی. نو زما په دې خبره باندې زمونږ ملګري نه پیږي نو دا به څه پیش. تا زما په خبره پوه شو زما په خبره دا زمونږ نه پیږي نو دا خو ګونګیان دي دوی به څه پوه شي. زه ورته چغې وهم چې والکه د حدیث باندې د استدلال غلط دی. یو ته مې وی چې حدیث باندې د استدلال غلط دی سند بنا د سند په تقلید ده. ما ته وی سند نه خو لابودي ده او دلایل شروع کړه د سند په حجیت باندې چې سند صحیح دی. والکه سند صحیح دی خو زمونږ په نس صحیح دی که نه ستا د اصول موافق خو غلط دی که نه. ته اوس په شرک دلایل وایې که څه کوې. د عالم خبره منل بې د مطالبې د دلیل نه شرک دی. اوس ته پې آیاتونه وایې چې شرک روا دی دا ستا انصاف دی.
پیږي وی عبد الله ابن مبارک سے وای لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء که سند نه وای نو چې د چا څه خوخه او وی ما سند یو تا په اعتراض وک ته وی سند نه مانی میں سند منم تا نه منم خبره نه پیږي عبد الله ابن مبارک سے وای لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء عبد الله ابن مبارک سے پدی دلیل ویلے او تو من لکنه نو مشرک شو کنه څه شوې هم دغه ویم ځکنه عبد الله ابن مبارک سے قول امام نووي نقل کړی دی تا داغه دلیل غوښته د چکم کتاب کې دلی دي ویل نه نو خو مې مشرک شو کنه چې د عبد الله ابن مبارک سے قول تزین او دریزل به مشرک کېږي یا اصول واپس والی که اصولم وانغستو خدای شاهد دی چې کلمم ثابت نه کوي ټول مغلط دي لکه ټول کار مو بې دلیله دی د احنافو مثال خو د حکومت ته حکومت چې دی وچېړه بیا دې پرېږدي نه ګوره زما په خبره دا زمونږ ملګري نه پیږي نو دوی خو د سره نه پیږي زه ورته یو څه یم او دوی بل شی وایي هله وی حدیث نه مني ولکه ته حدیث یو ځل ووایه که نه حدیث ته ورتلک د ګران کار دی هغه غلط